هیله د اسقاط او د زکات نه لاندې 100 روپۍ کې دي ته په غبرګو کښېنې چې په غبرګو کښېنې ته په 100 روپۍ دې د خانه خراب بچي ټول عمر کې ټکی مونځ نه دی کړی حج په فرض نه دی کړی روژه یې نه وه نیولې د دنیا رانتوب داسې نه و چې په ده کېدو او ته وله دا ګرګانډې کې نو خدای دې جولی ته وګوره چې اسلام سره ولېټو ته په دې 100 روپو هیله دا بخې وه دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو دې ته وایي یو سړی بیمار دی او تېنه صاحبه په 2-3 منځونه قضا شو له 70 روژې وخوړې د بیمارۍ په وجې نو هغې دپاره اسلام ویلي دي چې تاسو فدیه ورکړئ ټیک شو چې یو سړي د مور نه پیدا دی او تر مرګه چېرته د دین کار نه دی کړی او تس په 100 روپۍ هغه دپاره معاملې تاوې راتاوې دا څه کوئ دا څه کوئ خدای ته وګورئ خدای خاطر وکړئ قرآن وګورئ حدیث وګورئ د احنافو فقه وګورئ وی چا دیره کې ناستی که هغې کې غوړ ملا ناستی هغه له به لږې ډېرې ورکړي چې شور واوري زه چې کومه دیره کې یم که نه نو ما پسې 50 شپېته راوړي او وی چې دا چېرته شور وانه چي نو ما خو الحمدلله ستاسو دعا ده په زندګۍ کې چېرته دا کار نه دی نه مې دا زده کړي مې دي دا له فرض و له واجب و له سنتو زده کړي مې دې له دي چې سبا پې باندې بمباري کولی شم او کړی مې دا کار په زندګۍ کې هم نه دی خو خدای ته ګورئ اسقاط فدیه د اعمالو ده ټیک شو خبره کوم اسقاط فدیه د اعمالو ده او فدیه د اعمالو دپاره اخذ د مسکین شرط دی په دې خبره پوه شئ فقهاو چې لیکلي دي چې اسقاط دی د اعمالو فدیه یعنې روژې ته نه په بیمارۍ قضا شوې وي یا ته مونځ قضا شوی په بیمارۍ وجې او د هغې هغه فدیه چې ورکې نه به ورکې هغه سړي ته چې نه یې غرمه خوړلې وي او نه یې شپې له درک لګي زما په دې خبره پوهېږئ هغې له به ورکې دا نه چې خسور ملا به ورته ګوري یا غوړ پیر به ورته ګوري دغې له نه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دین زده کړئ اول دین په ځان حاوي کوي بیا دین په خپلو بچو په کورونو حاوي کوي بیا دین په ملک کې د حاوي کولو کوشش وکړئ بل نیت دا وکړئ انما الاعمال بالنیات دا یو قانون دی په اسلام کې او اهم ترین قانون د تمام اسلام دارو مدار چې دی هغه په انما الاعمال بالنیات باندې دی د تمام اسلام نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي په زړه کې قصد او اراده دا وکړئ چې خدایا موږ به تر هغې په ارام نه کینو چې تر څو پورې د دې ملک قانون موږ قرآن کړی د دې ملک قانون موږ حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نن وګورئ زمونږ یو 4-5 علما دي په اسمبلی کې چې د اسلام نوم واوري نو دا نرخزیان چې دې قوم پاس کړي دي دی ورپورې خاندي نو مالارمان دی ما ته دا شوق نشته د دې اسمبلو چې دوی خنځلی وی او په اسمبلی کې زه پې راپاسېدل وای چې د دوی په 9مه پېړۍ کې مې هم څوک نه وی پرېږدی هغه ناپلیتې مې ورته ویل په سن 88 کې ما پسې خلق راله چې ته ودرېږه ته به بې مقابلې ممبر کې بې مقابلې مال ما خوب لیدلی وی څه خوب دی لیدلی مال ما خوب لیدلی دی چې دا سلیکشن ختم شي زه به ناست یم د سرې شونډې نری غاړې لارې سرې شونډې نری غاړه 20 میاشتې کې لاندې خلک ناست دي که نه سرې شونډې ماما مبارک شه ما خوب لیدلی دی مال ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي 40 کاله اوس بجلیګر مولا له دی
پاغه ورځ مرګ راشي مرګ چې په کوم ورځ به خزه تقریر کوي او بجلیګر مولا به ورته ناست دی او اوري مرګ دی ورته راشي ته خبره پوهیږئ نو زما عزیزانو علما کوشش کوي محنت کوي خواري کوي قوم بے حصہ دے قوم بے ضمیر دے وقتی طور خان او نواب تټینګ نشي او په جال کې اون خلی بیا رستو طرفه کې وای زوام چې ووټ په یو نیت باور کې په یو نیت چې کدی مولانا په اسمبلی کې یو حق خبره ده الله د پاره وکړه نو عمر لبه ثواب خدای ما ته راکړه ٹھیک شو دنیا خو در نه کړه په سالوه کاله کې قدر ملک در ټټه پر پرونی یو ممبر دې زموږ د درې نو داغه دا شونډې لګي راځوړن لا نو زی ولي دې مال غول غول مکوا خبره کوا چې باید ته نه متمانه ته چې 50 کروڑ ځل ممبر شي کنه نو بجلیګر مولا زره چې کمې د کولین واستنی دی هغه نه خلاصې دی نه شي شي دا کنه ته ممبر سي صوبایي ممبر بچي او قومي بچي او وزیر نن د په دنیا کې خدای څوک د سونه شرمایله کړه صوبایي وزیران چې چرتي دي پار لاړ چې ګړ پړ شنه جنډا په لګې دي خلک دغه تیر شو نرخزه پړ عزت د فقیرای نن په ډوډا کې کستا سو وزیر تیر شه داغه قدر بډېرو کده ډوډۍ مولانا صاحب قدر ډېر په خدای قسم ما دا طالب ناسته ز پنځپیره غو نخکاری زه درته ایمانی وایم اوس مرګری را سره و مرګری داغي د یاره می یو حرکت نکو کینی ما د ډوډۍ مولانا صاحب د نږدې نه لیدلې د نږدې نه په ور پرېوته ما د قبر خاور می سپول په کوټ کې جلسه وا د غرغشتو مولانا صاحب داغه انسانو چې د حدیث درس به کول او په کوم ورځ به حدیث کې ورته څه اشتباه وشو نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وې چې دا حدیث داسې دی چې څومره نیکو نو تاسو د سپینګیرو ته به پته نه دی چې څومره نیک زه خو به کله کله ورته دلته راتلم دغه جمعات ته به کله کله راتلم هغه کمره مې ولیده کټونه پکې ډېر پراته مال جوړ هسپتال دی پوښتنه مې وکړه نو چې دا د طالبانو خیال راغی زه خو به کله کله یا به مې کوټ کې د پراجګانو مدرسه کې ولیدو نو دا حاجي بادر صاحب په جمعات کې دا دواړه یو ځای او ما په والضحا واللیل اذا سجا باندې تقریر وکړ نو چې تقریر مې وکړو کېناستم نو د دواړو زما په دې مخلاص را دا ګوته د مولانا صاحب هم لمده کړه او زما په دې خله کې وواله ورغشتو مولانا صاحب په سکلی ته لاړم ما یې دعا راته کوي ګوته لمده کړه او په خله کې راته واله زه په دې خله به تار څه او تا ته به څوک څه نه وایي نو بادشاہی د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر یم نوره صفت نلرم علم نشتا تقوا نشتا نسبی شرافت نشتا اقتدار نشتا دولت نشتا صرف د علماء او د فقیرانو دعاګانې مې اغستی دي نو دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې ستاسو په مخ کې د فقیرانو د دعاګانو په برکت وکړي او دعا وکړئ چې الله د عربو لاج وساتي خدای امریکا تباہ کی دا امریکی مرګری تباہ کی خدای اسرائیل تباہ کی خدای روس تباہ کی د روس مرګری تباہ کی خدای نومي کفار تباہ و برباد کے یا اللہ د مسلمانانو لاج وساتا خدای مسلمانانو کے اتفاق و اتحاد پیدا کا خدای اسلام ډېر لوی طاقت تے خدای خودی کے ہوش پیدا کا یا اللہ دی کے سوچ پیدا کا ما وقت ډېر واغستو زمون محترم مولانا صاحب
شیخ الحدیث جناب مولانا سنجان سے تشریف راوړی دی نو اوس به د هغې بیاني معافي غواړم د هغې نه زما محترم دی او زما رور دی ما ته پړه کې ډېر عزیز دی او خدای دې د ده نه هم ډېر لوی خدمت والي اولي دی انشاءالله او دې نه پس به هم چې خدای پاکه دي تاسو نه دې خدای لوی خدمت والي خو یو ټکی مې واورئ ډوډۍ والا مخې کال لکه زه ژوندی وم او راتلم په دې مدرسه کې کمړی در کې وشي چې دانه وریجه ورپسې پخانه کوي ټولې پیسې به راوړئ دې مدرسه کې به داخله خو به کوي داسې دانه کمې وریجې چې کلي له پخې کې د شیطان پار وایي کني وایي دا ملیان رښتیا هم که دروغ وایي نو چې د کلي خلک یې وخوري خو کلي کلوالي ده که نه انما الاعمال بالنیات خو مې وویل که نه هلکه ولې دې کوی کلي کلوالي ده خلک بیا خاندي چې خیرات یې ونه کړو نو انما الاعمال بالنیات لاندې رالې چې تا د کلي د خاطره ده خیرات کړی دی خدای د پاره دې نه دی کړی نو بدل په بدل ملاو شو مړي پسې سمندر رسېد مړی وشو چې دانه پخانه کې دی طالبانو له قرآنونه اعلی کتابونه اعلی استادانو له تنخوا ورکوه وغیره وعدې درکې ستاسو لونه ډېرې ښې دي که د رسول الله لور ډېره ښه وه بي بي فاطمه وای د بی بی فاطمی نکاح چې کېده په هغه وخت کې وریجې پخ شوې وې جوړه یې وه تاسو له کلي کې ټلویزیونونه خو به یې که نه ډېر دي مبارک هم شه دې خوا وګوره الحمدلله زما کور کې ټلویزیون نشته د خدای احسان دی په غلطایم چرته زما کور ته ټي وي نه دی راننوتی په غلطۍ او دا درته په خدای قسم خورم چې زما کور کې ټي وي نشته خلک وایي بی دیگر ملا کرے ټي وي دی ما دلګانو پرېږدم هم نه راشي زما کور وګورئ که نه خو زما کور کې 3 کوټې دي یو بیٹک دی بنګله خو نه ده چې پټ ځای دی چې ننوځي داسې 3 کوټې دي او یو وړوکی بیٹک دی راشئ وګورئ ښځې راولېږئ وګورئ د دې لوڼو پسې چې زه شوی یم وایي د بیلجیګر ملا لوڼه کالج کې سبق کوي د دوی دا بورې مې چې رېساري کړي دي که نه وایي د ده لوڼه هم کالج راشئ کور هم رام شه راشئ زما لوڼه وګورئ که زمونږ د ښځو لباس د اپریدو په شان نه زمونږ خوراک د اپریدو په شان نه زمونږ د کور اوسېدل د اپریدو په شان نه زمونږ کور کې ټي وي وي سي آر یا زما لور چېرته په پیلي جومات کې ناسته چا لیدلي ګیره به کلوم په خره به سورېږم کني شرمېدلو ګیرې خو نشته په خره سواره شوه ټیک شو دې خوا وګورئ دا کله نه چې دا جنگ شروع شوی جنگ نو دا جنگ کتلک ضروری و دا عراق توپی او ټینکونه رنګ نه صبرېدو نو د ګاونډي کور ته به لاړل ماسخوتن 9 بجې چې مالې دا توپی او ټینکونه دا د عربو دغه لږ وګورم د ګاونډي کور ته به لاړل نو چې ټایم به 2-3 منټه پکې و زمونږ دا ښځې به په ټي وي راغلې نو صاحب